اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ته په ملاکنډ درګۍ ټي وي پیج باندې هرکلی په خیرالي او ستړي مشي وایم. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند مزه او خوندونه اخلي. ګران اوریدونکو نن ډیر زیات ښکلی پیغام ما تاسو له راوړی دی. یقینا چې په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري هم او ډیر زیات خوشاله هم یم چې د هغه بېروزګاره خلکو دپاره کومو کسانو چې ماسټر کړی وي، کوم کسانو چې MPhil PhD کړی وي او هغوی په کور باندې ناست وي، د هغوی دپاره حکومت یو ښکلی اعلان کړی دی او دغه اعلان حوالې سره به نن موږ خبرې اترې کوو. خو له دغه نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي یا تاسو موږ ته لایک نه یې راکړی یا تاسو موږ ته کمنټس نه یې کړی، نو دا درې کاڼه والا لازمي به کوئ، ولې چې دا زما حق دی او ستاسو چې کوم حق دی هغه به تاسو ته زه وړاندې کوم. ګران اوریدونکو حکومت ډېر زیات ښکلی اعلان کړی دی او د هغه کسانو لپاره کړی دی کوم کسانو چې ماسټر کړی دی، هغوی MPhil PhD کړې ده، دغه رنګې هغوی BA کړې ده، نو هغه کسانو لپاره رجسټریشن شروع دی. د څه لپاره شروع دی دا دې هم تاسو ته پته وي چې کوم زموږ سره سرکاري اسکولونه دي او په سرکاري اسکولونو کې کوم ټیچران دي، نو تاسو هم بالکل ټیچران جوړېدی شئ. دغه رنګې هغوی ته دا اختیارات ورکړي دي د هغوی څخه چې کوم د PTC فنډ دی د هغې نه د هغوی استادان اخیستلی شي د خپل اسکولونو لپاره. اوس دا کوم اسکولونو کې به اخیستلی کېږي د هغې پته صرف حکومت ته ده، هغې پته موږ ته نشته دی. که موږ ته پته راغله انشاءالله تاسو به خامخا وایو، خو ستاسو دپاره لازمي دا دی چې تاسو آنلاین اپلیکیشن جمع کوئ، تاسو انټرویو ته کال کوئ او بیا به ستاسو په کلي ولس کې چې کوم نږدې اسکول دی هغې کې به تاسو په سیکنډ ټایم کې ماشومانو ته سبق ښایې. نو دغې حوالې سره دا ویډیو ده، په غور یې واورئ او تاسو دې نه فایده واخلئ. ګران اورېدونکو کوم چې په PTC فنډس چې کوم دی دا په اسکولونو کې وي د هغې نه به تاسو ته پیسې درکوي او تاسو به څه کوئ، تاسو بالکل د حکومت د ځان سره برتي کوئ. نو یقینا چې ډېر زیاته د خوشحالۍ خبره ده او دغې سره سره که تاسو په دې لیکلو باندې پوهیږئ، په اردو پوهیږئ، لیکلي PTC فنډ سے عرض یا سر زبردی کرنے کے لیے آنلاइन پورٹل تیار او کم پورٹل چې تیار شوی دی آنلاین ویب سایټ پر هغه دی ټیلنٹ پول او تمام خوشمند افراد آنلاین پورټل پر رجسټریشن کړي، خامخا یې وکړئ رجسټریشن لازمي امر وکړئ، ولې چې دا ستاسو د فایدې خبرې دي. رجسټریشن چې کوم دی ښکته زه لینک ورکوم او تاسو چل هم ښایم چې تاسو به رجسټریشن آنلاین کوئ څنګه. د هغې نه مخکې که تاسو آنلاین رجسټریشن ته ورځئ نو د هغې نه مخکې تاسو خپل تصویر په موبایل کې وساتئ، اکیډمیک او پروفیشنل کوالیفیکیشن به کوئ، دا به تاسو هغې ته اپلوډ کوئ. تاسو به زه چل درته ښیم که تاسو وغواړئ نو تاسو ماته کمنټس کولی شئ، ماته کال کولی شئ چې یو دا ویډیو ته اپلوډ کړه چې موږ دغه چل زده کړو. خو تاسو ته به لږ شان ښایم، زه به په مخکې باندې او دغه سره تاسو خپل رجسټریشن لازمي امر وکړئ، ولې چې دا چانس دی که تاسو دې کې رجسټریشن وکړو نو بالکل ستاسو په 1 روپۍ نه لګي، ستاسو په بالکل خرچه نه راځي، صرف آنلاین اپلیکیشن دی، دا تاسو جمع کوئ په خپل یوسي په خپله ضلع کې او په تاسو په اسکولونو کې استادان کیږئ. انشاءالله کوم خوب چې تاسو لیدلو هغه خوب به رښتیا کیږي. چېرته مه ځئ، زما سره اوسیږئ، راځئ ځو هغلته ځو کوم ځای کې چې موږ آنلاین اپلیکیشن به موږ جمع کوو څنګه، هلته څه پکار دي، راځئ چې تاسو هلته بوځم. دا وګورئ زموږ سره تاسو په دې باندې کلیک کوئ او تاسو ټول نه مخکې بره به ولیکئ apply.kpese.gov.pk. تاسو به دا کلیک کوئ، تاسو به داسې یو پورټل راواوړي لکه چې موږ دلته ویلو ټیلنټ پول. په دې باندې که تاسو نوي یوزر یې نو تاسو به دې ځای کې نیو یوزر باندې به کلیک کوئ. څنګه چې ما کلیک کوو دا نت موږ سره نت ډېر زیات سلو دی، خو زه به تاسو ته په قلار باندې چل ښیم، تاسو به بالکل خفه کیږئ نه، ولې چې دا ویډیو ستاسو دپاره ده، زه یم ستاسو دپاره، تاسو یې زما دپاره. موږ به تاسو ته به چل ښایو، د څونه پورې چې زموږ نه کېږي موږ به تاسو چل ښایو. باقي تاسو تعلیم کړی دی، تاسو PhD کړي، MPhil به هم کړی، MSc به هم کړی وي، نو تاسو به آنلاین فارم فل کولی شئ. خو صرف تاسو دپاره چې کوم ترتیب دی دا طریقه به تاسو ته زه ښیم چې یاره تاسو به دا اپلای څنګه کوئ. فار ایگزامپل زه یو شناختی کارت نمبر فار ایگزامپل ورکوم، څه ورکوم 1541 څه ورکوم 1541 1527 دا ول ورکوم، ټیک شوله. او دلته زه ورکوم چې زه څه یم، زه میل یم فیمیل یم، که دا زموږ کومې خویندې دي هغه ولي فار ایگزامپل زه میل یم، دلته به زه دا میل ورکم. دلته به زه ورکم فول نیم، فار ایگزامپل زه لیکم ساجد علي او دا ما فول نیم ورکړو. دغه رنګې زه دلته لیکم څه شی لیکي ماته وایي فادر نیم، زه ورکم فار ایگزامپل واجد علي د پلار نوم ورکم. او دغه رنګې ډومیسیل چې کوم دی دا زما د کوم ځای دی، زما دی د ملکنډ. زه به دلته په M باندې به کلیک کړم نو ماته به ډایرکټ په لیپټاپ باندې راوړي، که موبایل کې تاسو کوئ لږ شان سلو ډاون به کوئ. دغه رنګې تاسو تحصیل، نو تحصیل کې به تاسو سمرانځی به ولیکئ، زما په خیال باندې چې کله تاسو ته راوړي زه به په دې باندې کلیک کړم او چې څنګه زه کلیک کړم نو ماته به راوړي، ورچې نیټ ډېر زیات سلو دی، دلته به زه راوړي شاباس
لږ شان ټایم اخلي ولې چې تاسو پته لرئ نیټ سلو وي د هغې د وجې نه بیا حالات لږ شان مسله کوي. نو اینی هاو موږ به دغې ته انتظار به کوو، خامخا به کوو دا چې یون کونسل فار ایگزامپل زه به له کوپر ورکم او دغه ته زه تحصیل چې کوم دی چې تحصیل موږ ورکړو دغه په خپله باندې موږ ته وښیي څه به وښیي لاړ شه بلکل کوم ځای ته دا د سم رانځۍ ته چې موږ کله کلیک کړو نو دې ته به څه شی را به شي سم رانځۍ دا شو کلیک رجسټریشن د کې لږ شان ښکته به لاړ شو بس د موبایل کې دا مسلې چې دا بس بیا اوټ کېږي نه ده کې دا غټه مسله جوړېږي. اینی هاو موږ به ټرای کوو چې تاسو ته چل وښیو سم رانځۍ باندې به کلیک کړو چې په سم رانځۍ باندې کلیک کړو دلته موږ ته بل څه لیکلي دي دلته یې لیکلي دي موږ ته سم رانځۍ تاسو خیال وکړئ دلته کې موږ ته یون کونسل شی دی یون کونسل زموږ په دې باندې به کلیک کړو کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ تاسو ته وښیي چې تاسو یون کونسل کم یو کې دی که بره تاسو دغه ته ملکان ډسټرک ورکړی یا صوابۍ ډسټرک ورکړی دی نو دا به تاسو څه کوئ دغه رنګې ترتیب باندې به تاسو